نبی علیہ السلام فرمایي دا نظر داسې سړی وزني لکه اسرائیل علیہ السلام چې یو چا څخه روح کاږي. نو دا په حدیث شریف ثابته ده چې نظر ستا او نظر حق ده. نظر په خلکو لګیږي، که د چا ښه ځواني وي، که هغه نارینه وي، که هغه زنانه وي، که هغه ماشوم وي، او یا د چا ښه اواز وي، یا د چا ښه اخلاق وي، یا الله ښه ځواني ورکړې وي، نو دا نظر کېدلی سي. نو دا نظر چې ده دا حق ده. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا نظر داسې سړی وزني لکه اسرائیل چې له چا څخه روح اخلي. نظر دونه بد شی ده. دا بعضې کسان بیا چې له چا سره یو ښه مټر وویني یا یو شی ځن وویني، نو دی وایي ای څونه ښه مټر ده، ای څونه ښه پلانکی شی ده، یا ښایسته شی ورسره وویني، نو دی ماشاءالله نه وایي، د ای یا او ورباندې وایي. نو دا نظر ستا، دا نظر حق ده. نو له دې څخه ځان بچولم پکار دي. او نه داسې یو مسلمان باید بل مسلمان ته داسې الفاظ ووایي چې څنګه ځواني دي ده، څونه زمون دي دي، څونه دنیا دي ده، څونه ښه مټر دي ده. نو داسې مه وایاست. وداسې ته به نظر لرې، ته به په خپل ځان خبر نه، نو بل مسلمان زندگی ولې ور خرابوي؟ نو ته ماشاءالله وایه چې ماشاءالله څونه ښه ځواني دي ده، یا ماشاءالله څونه ښه اولاد دي ده. نو د چا صفت کوې نو ماشاءالله ورسره وایه، د او دا مو ورسره وایه، ځکه دا نظر ستا. دا بعضې کسانو کې داسې نظر ستا، که هغه حیوان وویني، که هغه مټر وویني، که هغه یو بل ښه ځوان وویني، نو هغه ژوند څخه نشي ځین کولی. او که مټر وویني نو دی ماشاءالله نه ورباندې وایي، خالي وایي څونه ښایسته مټر ده، یا څونه بیداره ده، یا څونه ښایسته ده، یا څونه ارزانه اخیستې ده دې مالک، او څونه ښه مټر ده. نو هغه مټر بیا خرابې کېدلی سي. خامخا به دا مټر خرابېږي، ځکه دی نظر لري، یا دی په ځان خبر نظر لري. نو ماشاءالله ورسره وایه. نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي نظر داسې سړی وزني لکه اسرائیل چې د چا څخه روح کاږي. نظر ډېر بد شی ده. دا بعضې کوچنیان ماشومان ښایسته وي، نو دا منډې راولاړ سي، پر سر یې نوکریزې ورکښې دي، یا لاسونه پښې د ښایستې نجونې کوچني ماشومان یې دغه لاسونه پښې ورسره کوي، یا د هلکان پښې او لاسونه ورسره کوي. داسې مه کوئ. ولې ځکه داسې کسان ستا، هغو ته به خوند ورکړي دا ستا ماشوم، نو در نظر به کې صلوات والسلام فرمایي وایي نظر داسې سړی وزني لکه اسرائیل چې د چا څخه روح کاږي.